أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سورة الحجرات 11 نمبر آیات دی 11 نمبر آیات کی د اسلامی معاشري 5 نمبر ادب ذکر کیږي. د دې لپاره چې د امت کې په مسلمانانو کې دنه انتشار اختلافات پر قواریت نه نو د اتفاق او د اتحاد قائم ساتلو لپاره د امن او امان قائم ساتلو لپاره د 5 نمبر ادب او 5 نمبر اصول ذکر کیږي. د دې اصول درې ارکان درې خبرې دي. اولنې خبره دا ده چې الله تعالی فرمایي یا ایها الذين امنوا ای هغه کسان تاسو ایمان راوړل لا يسخر ټوکې دې نه کوي مسخرې دې نه کوي قوم من قوم یا قوم په بل قوم پورې یو قوم د بل قوم پورې مسخرې او ملنډې نه کوي. مسخره څه ته ویل کېږي؟ امام قرطبي رحمه الله وایي د یو چا ذکر کول په داسې طریقه باندې چې د غصب کوي وشي او خلک پورې وخاندي دې ته مسخره وایي. دا ځینې خلکو رواج چې هغوی یو کس ویني معاشرې ته راشي مجلس ته راشي نو بس یو کس پسې داسې څه ووایي چې خلک وخاندي. دا څیزونه په کالجونو کې د دې لپاره مستقیل کار روان خلک یو غټ هنر ګڼي چې نوې کس داخلي ته راشي خلک ورسره ډېرې قصې کوي او هغې لپاره هغې له نوم یې ښایي پولینګ دی. نو دا شی چې کوم دی په اسلام کې حرام دی، قطعي حرام دی، ناجایز دی. او د اسلام او د مسلمان شان دا ده چې داسې قصې سره د سره نه کېږي. نو مسخره دې ته ویل کېږي چې د یو چا ذکر کول په داسې طریقه باندې چې خلک پورې وخاندي او سپک ښکاره شي. لیکن کله کله دا مسخره په خولې باندې نه بلکې دا په حرکاتو سره وشي. یعنی د یو کس ته خبرې تپوس وکړي چې هغه ته قصه راوالي خبره ته وکړي او ته پورې خندا نه شي چې وخاندې پورې دا هم مسخره شو په یو بل انداز باندې. دا هم تفسیر مله په قرآن ذکر کړی دی. دغه شان د کې یو چا پیخي تکي په لاسو باندې په خپو باندې دغه حرکتونو پیخي دي د پاره چې خلک وخاندي. هغه جبن خرید دغه شان کې خطر خبري شروع کی کاغه ګډ روان شي کاغه لاس معذور ته لاس هغه شانت کی کسترګي کګي دي سترګي هغه شانت کی د پاره چې خلک وخاندي. نو دا هم په مسخرو کې داخل دي او داسې زمانه دي حرام دي او قطعي حرام دي. ډیرو نصوصونه دا مسله معلومه ده. الله تعالی وجه ذکر کوي چې دا کار ولې مکوي او عسى ان يكونوا خيرا منه نږدې د جدایي غوړه د دوینه اچھا پورې چې مسخري کیږي اگر دینه غوړی مسخرو والا نه غوړی ولا نساء او مسخري دي نه کوي زنانا من نساء بنور زنانا پورې زنانا دي هم زنانا پورې مسخري نه کوي. هغوی ذکر او د هغوی بیان دی په داسې طریقه باندې نه کوي چې معاشره کې هغه سپک ښکاره شي او خلک پورې وخاندي. دا معنا دې ذکر کې دا اولنې حکم چې الله تعالی ذکر کړی دی لا يسخر قوم مسخري نه کوي قوم. نو په قوم کې زنانه په خپل شاملي قرآن کې چې څومره ذکر قوم ذکر راغلی په دې کې زنانه شاملي. لیکن دا حکم ډېر تاکیدي دی او د جرم کې ډېر خلک اخته او دا خبره انتهایی ضروري ده. نه په دې وجه باندې سړی جدا مخاطب کړو ښځې جدا مخاطب کړي چې هر یو کس ته بیل بیل خطاب باندې خبره بیا بیا تکرار شي خلکو ذهنونو ته کوشش چې چا پورې ملنډې ونه کړي چا پورې مسخرې ونه کړي چا سپکاوی ونه کړي. کني د نساء ذکر چې کوم د قوم کې دنه داخل وو خو الله تعالی جدا ځان له نو ولا نساء او نو د مسخرې د نه کې زنانه من نساء منور زنانه کوي. د ځینې علماء رائے دا د زنانه مستقل ذکر کړي چې دا مرز چې کوم دی دا خوش عادت د په زنانو کې زیات شغیر په بل زنانه کې څه کمزوري نه په جسم کې په خبرو اترو کې څه قسم کمزوري به کې ویني هغه مزاق وړه بس پکاوي کې چې رپوزې د سر سترګې د سر د خپې د سر رنگ د سر دی او دا بیماری په نسبت د نارینه باندې زنانو کې لږ زیات ده. نو د زنانه مستقل مخاطب کړل شي د دې مرز اصلاح وشي. دا قول چې کوم دی تفسیر احسن کلام نقل کړی دی. په دې ځای کې دوه خبرې ذکر شوې چې سړی په سړو پورې ملنډې نه کوي او ښځې په ښځو پورې نه کوي. اوس د دې یو بل نور صورتونه هم کې دي
چې سړی په پردو خزو پورې ملنډي شروع کی دا څنګه دي خزي پردو سړو پورې ملنډي شروع کی دا څنګه دي نو دې آیات کې دلته ذکر ونه شو لیکن دې آیات نه په خپل باندې معلومیږي چې دا کار منه ده ناجایز دي سړی په سړی پورې ملنډي نشي کولای پردې خزه په څنګه ملنډي کولای شي خزه پورې ملنډي نشي کولای نه پردې سړی په څنګه ملنډي کولای شي خو دغه مسله قرآن ذکر نه کړله چې دې کې یو بلې مسالې ته اشاره ده چې کله ښځه سړی پورې ملنډي کوي یا سړی ښځه پورې ملنډي کوي نو د دې نه معلومیږي چې دې خلکو کې دننه ګډوډي ده د پردې اهتمام پکې نشته او د پردو سړو سره پردو ښځو سره خلط کېدل ګډوډ کېدل هغې منځ ته ننوتل او د هغوی کمزورۍ معلومول چې دا داسې ده دا خو دومره غټ عیب دی دومره غټه خبره ده چې د هغې نه مسخرونه هم غټه ګرانه خبره ده خوشي خبره ده نو لهذا دې کې اشاره دې خبره ده چې کوم کس مؤمن نه به پردو زنانو منځ ته نه ځي هغه بر پردو زنانو د عیبونو کمزوري نشي معلومولی کله خزه چې مسلمان دا پردو سره منځ ته نشي لري دا کمزوري نشي معلومولی چې ورسته پورې ملنډي شروع کی نو هغه نه چې کله دا دې حد ته رسیږي نو معلومیږي چې مخکې به د پردې او د حیا حد کراس کړي ځکه به دې حد ته رسیږي نو هغه د پاره د پردې حکم مخکې نشته دی ولا تلمزوا عسى ان يكن نزيد د زنانه خيرا منهن غواړي د هغوینه د کوم زنانه پورې چې ملنډي کیږي دغه کمزوري ذکر کیږي اس په کاوی د پاره هغه بچا پورې چې ملنډي کیږي زنانه د ملنډي کوونکو زنانه نه غواړي د الله په نسبانه د دې پورې ملنډي کوي نو څه پیدا شي ولا یې اهمیت نشو او جرم او ګناه په خپل ځای باندې شو ولا تلمزوا انفسکم او تاسو عیبونه ملګوي په یو بل باندې عیبونه لګول عیبونه راوستل دا کار مکوئ چې پلان سره داسې کړی و پلان داسې کړی و پلان نه کی داسې کړی و په یو بل باندې عیبونه لګول دا حرام دي خاص کر داسې عیبونه لګول چې هغه عیبونه نه د توبه مستری بیا ما ذکر کول نو دا حرام دي حدیث مبارک دی چې چا یو ګناه نه توبه وستله او بیا هم چا دغه ګناه تشهیر کا او دغه ګناه کړی دا او ګناه کوي او په ګناه سره یاداو پر کې چا غلا کړل دغه نه توبه وستله خو دې ورته بناري وای چې غلا د څه شوی غلا غزه شه یا د نور جرایم دي یا یو وخت کې سړی پرسو ګیره خره ولا وسه نه خره یو ته ناره وخت چې فاسقه نو هغه به تیری ګناه باندې چې کومه توبه وستری ده او ته ته وزیا دي حدیث مبارک دی چې الله تعالی وج به مال لازم ده چې دا جرم چې دی بل ته یادې بدمانی به زکوم او دای به شرموم په دنیا اخر کې به شرموم رسوا کوم دي دا ډېر خطرناک مسله جوړیږي احادیثو کې د وضاحت پر ناشنا انداز باندې دی لیکن دې کې مختصره خبر دا ده چې په بل باندې عیبونه ملګوي ولا تنابزوا بالالقاب تاسو مې د یو بل لپاره په بد القاب سره بد القاب سره یو بل مې دوي لقب دې ته ویل کېږي چې د نوم نه بغیر یو بل نوم سره څوک یاد کړي د اصلي نوم نه بغیر په بل نوم سره یاد شي د لقب وي د لقبونو دوه قسمونه دي یو لقب چې کوم دی هغه تعظیم او د احترام لپاره خلک خبرېږي نه او دویم بد لقب دې څنګه چې قران ذکر کړی دی نو بد لقب سره سړی خبرېږي قران نوم سره لکه ځینې خلکو کې د سر روایت چې هغه د اصلي نوم وران کړی د دې نه بل نوم جوړ کړی ارز کلی کې 12 ماشاءالله کې د خلک موجودي چې د اصلي نوم ولا خلک نه یادي دغه په ځای باندې وران نوم متبل وي خلک زنه زګنو کې د سې چې دغه رنگ ته منسوب یو نوم ولې خلک دا تورې دي دا پلان کې دي دا ګډ دي دا شل دي دا کوکسترګې دي یا کوکپوز دي د سينمون خلکو یې خلي دغه ځین ته القاب لکه بد القاب ابدي القاب باندې خلک خپګيږي هم او دا القاب چې کوم دینو الله تعالی فرمایي چې ولا تنابزوا بالالقاب یو بل په بد القاب سره مې یادوي بیس الاسم الفسوق بعد الايمان ډیر بد دي دغه بد نمونه بیس الاسم الفسوق او ډیر بد دي دا نمونه د بد نمونه الفسوق په نافرمانی کې به ګناهونه کې ډیر بد دي دا بد نمونه اخیستل الفسوق په نافرمانی کې یعنی نور ګناونه هم بد ګناونه شته لیکن بده بد ګناونو کې یو بد غټه بد ګناه دام د چاته بد نوم اخلي بد نوم سره یادې بعد ایمان او رسد ایمان نه چې چا ایمان راوړی دی اسلامي قبول کړي دغه نه بعد ته هم ته خوشی نمونه دي خوشی نمونه ورته وي دا بد نمونه کې او بد ګناونو کې رسدا غټه بد ګناه ده ومن لم يتب حاجه توبه ونه است فاولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دی آیت بارے کې امام حبیرہ انصاری رضی اللہ عنہ فرمایي چې دا آیتونه زمون مدني والا بارے کې نازل شو او زمون مدنه کې د سره اول ور هر کس بد ویم نوم خلق ورته وایي دا شان کې دویم نوم به ولای خره د اصلي نوم نه بغیر بل نوم
چې په دغه دویم نوم به اکثر خلک خفه کېده خو هېڅ به خلکو مشهور کړی غواړي کله چې نبی علیه السلام هجرت وکړ مدینې منورې ته راغی نو خلکو به یو چا ته یو نوم اخیست هغه دویم نوم نبی علیه السلام ته پته نه وه چې دا دویم نوم دی خوښه نوم ولې چا ایښی دی او اصلي نوم یې بل دی نو کله کله به نبی علیه السلام ته هم په دغه بد نوم باندې آواز وکړو په دې خاطر باندې دا علم نه و چې دا اصلي نوم دی که بل نوم دی نو ځینې صحابه به نبی علیه السلام ته وویل چې دا نوم باندې ورته خفه کېږي دا نوم یې نه دی اصلي نوم یې دا دی خلکو مشهور کړی په دې بل دی په دې بل باندې خفه کېږي نبی علیه السلام چې دا خبره وه دا اول ځل چې نبی علیه السلام خبرې واورېدلې نبی علیه السلام ته پته نه وه چې خلک دا د یو نوم نه بغیر بل نوم دی او باغې باندې بیا مشهوروي هغه نوم ورته خوښ هم نه وي خلک به ورته بیا هم وایي ځکه مکه معظمه کې دا رواج دستاره ونه نبی علیه السلام ډېر خفه شو او حیران شو چې دا څنګه چلي د هغې پسې متصل د آیاتونه نازل شو او د آیاتونو خلاصه دا وه چې بس دا دویم نوم چاته مګ دی چې کوم نوم باندې خلک خفه کېږي دا دویم نوم ورله مګ دی بیا په آخر کې الله تعالی ترغیب ورکړل توبې ته چې کوم خلکو داسې کړل داسې نومونه خلکو ته وایي او دویم نوم یې ورله ایښلی دی نو ومن لم یتب هغه چې توبه ونه ایسته فاولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي ترغیب د توبې د توبه وباسي که توبه ونه ایسته به ظالمانو کې به شمار شي او دا داسې وړې خبرې نه لري چې بس تشنم دی ووایي ختم شو نه په دې معنی نه ده بلکې دا لوی جرم دی